اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. زه یم شرجیل سواتی. امید دی ملګرو تاسو ټول به ښه خوشحاله به د ژوند په مزو کې به الله همیشه ښه لره. ملګرو زه نن تاسو ته یو د خفګان خبره کول غواړم. ډېر د درد خبره ده. ملګرو دا تاسو وینئ دا یو بې زبانه ځناور دی. دا تاسو وینئ ملګرو دا په اور کې سوځېدلی دی. خو دا څنګه په اور کې سوځېدلی؟ ملګرو دا کار د ماشومانو کیدی شي. ماشومانو چېرته اور بل کړی دی او بیا یې اور پرېښودی تلي تلي. ماشومان ته تلي اور یې پرېښودی دی. نو دا خو بې زبانه ځناور دی. دې ته خو دا پته نه لګي چې دا اور دی. خو دا تیی دی او دا د دې اور د پاسه هملاس دی. ملګرو دا د دې اور د پاسه ملاس دی او دا تاسو وینئ. د دې د خپو ته تاسو وینئ ملګرو څونه سوځېدلي او د دې د ملا ته تاسو وګورئ ملګرو. ملګرو په دې بې زبانه ځناور باندې به څونه سخته تېره شوې. دې به څونه چغې والي. هغه موږ محسوسولی خو نه شو چې دې څونه چغې والي او په دې څونه سخته تېره شوې. خو سوچ کولی شو. که موږ سوچ وکړو ملګرو دا بې زبانه ځناور چې دی د دې دا 4 واړه خپې دا سوځېدلي او د دې ملا هم سوځېدلې. نو د دې دا درد خو موږ محسوسولی نه شو. خو یو مثال به زه تاسو له درکړم. 10 سیکنډه تاسو چېرته اور ته د خپل ایسي لاس ونیسئ تاسو ته به پته ولګي که نه چې څنګه چل دی. داسې په دې پسې دا بې زبانه ځناور چې دی په دې پسې دا اور یې نښتی دی په 4 واړه خپو پسې او په ملا پسې هم. او دا په دې چې دا کم درد تېر شوی نو هغه موږ ته هېڅ پته نشته. خو دا بې زبانه ځناور ته خو به یې دا هم پته نشته چې دا اور دی او اوس په ما پسې نښتی زه اوس څنګه ځان بچ کړم. دا اوبو له خو هم نشو تللی چې اوبه راوالم او په ځان یې راواړم زه به بچ شم. د دې اور نه دا درد به په ما باندې کم شي. داسې خو هم نشوه کولی. خو ملګرو تاسو ته زه یو حدیث شریف ویم. بسم الله الرحمن الرحیم. ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء. زمین والوں پر رحم کرو اوپر والا تم پر رحم کرے گا. ملګرو د ځمکې والو باندې رحم وکئ الله تعالی به په تاسو رحم وکړي. خو دا تاسو وینئ زموږ دا رحم تاسو وینئ که نه دا یو بې زبانه ځناور دی. موږ ماشومانو به اور لګولی او دا به په هغې باندې پروت. زموږ بل رحم تاسو وینئ. که موږ دقسې بې زبانه ځناور دی دا تاسو ووینئ لکه موږ دا سپیګانو ته اکثر خانه په غوښه کې یا چرګ کې زار واچوو مړی کړو. دا زموږ رحم دی ملګرو دا تاسو وینئ. ملګرو زموږ دا رحم دی چې ګاډی چلوو بې زبانه ځناور موږ له مخې نه رالی او موږ یې پیسته ووهو او ولاړ شو. دا زموږ رحم دی. ملګرو دا خو هم د الله تعالی مخلوق دی. خیر که خبرې نشي کولی ذهن نه لري دا خو هم د الله تعالی مخلوق دی. پیدا کړي الله دی. نو ولې موږ هسې کوو چې یو بې زبانه ځناور دی هغې ته موږ زار واچوو یا ګاډی پې د پاسه وخېږو. ولې موږ هسې کوو؟ ملګرو ما خو چې دا تصویر کم وکتو زه خو ډېر خفه کړم. خو ملګرو تاسو هم سوچ وکئ دا کم بې زبانه ځناور چې دی په دې به څونه سخته تېره شوي. ملګرو یو گزارش کول غواړم. ملګرو په بې زبانو رحم کوئ. که تاسو په بې زبانو رحم کوئ نو الله به په تاسو رحم کوي. دا نننی زموږ ټاپک و په دې بې زبان ځناورانو باندې. امید دی ستاسو د ټولو به خوښ شوي. په لوی الله مې سپارم د الله په امان.